السلام علیکم. د مو قدرمنو خټکو خاص د خټکو د پورا دا وړه کیسه دو خټکو سوچ وی تکوي یو کیسه تکوم خټکو سوچ وی تکوي یو کیسه تکوم لږ ډیر مو اوس په خبرمو خو نور به بیا تکوم کرک بزور کې مې وېګا دا سو شیونه کول زون ته مې کوټ او بل بچوي ته مې بوټونه کول هر دی کندور او هر دی کون ته زور نه نوته هر یو ظالم هر مسلمان ته زور نه نوته دی کندورونه مو ته غیژ نه نیوال زې لیدم دی کندورونه مو ته غیژ نه نیوال زې لیده ډېرې نورې مې ورویلې خو باس نه لیده اخر مشوم شه خو مو سودو پورا نشوله سوچ مې بیا وکړه چې خټکو دا خو شا نشوله خو کیسه زون پویوي زه یې شا صفاته کوم لږ ډېر مو اوس په خبرمو خو نور به بیا ته کوم مین کیسه سوا اوس هغې ته لږ کې غیږ ونسوی دوه غیږې نه وروي غیږونه به نن شپېږ ونسوی او په هر دیکون کې به څلورو پنځه ښځې وې شه په هر دیکون کې به څلورو پنځه ښځې وې شه ډېرې شوشتاوې بې پردې بې نقابه ښځې وې شه ځنو په خولې پیزې کې ماسک وه خو لسونه یې شیل ځنو به وچ زړورتوب کول غوښونه یې شیل زنه برکې کې وې پردې کې وې خو شور به یې کول چې نه نه دا په دام را روکه یعنی زور به یې کول مړه بس ډالې ډالې ښځې وې سړی به نه و یو نیم یې څه کوې خو بس دو به وه دای به نه و دی کندورون مطلعیان و چې مو وویني لشکر نږدې شي خو بیا لوړ شي زر چې دو وویني شرمېږئ ما دغه کیسه نن خامخا ته کوم او لږ ډېر مو اوس په خبرمو خو نور به بیا ته کوم دی کندورون پردي سړي و د کرک نه و شه دی کندورون پردي سړي و د کرک نه و شه څوک بجوړي و څوک مجر و خو خټک نه و شه د مو خټکو جینکوی سره یې خندو کوله زه به ویلوړ و خو والله که مو یې پرو کوله زه ډېر خفا شوله خپل کوم نه چای دا څه کوي دا ډاک بزور پردي سړي دا ښځینا څه کوي موږ خو یا اوس ښه ښځینا ته چې جوړې پرې کوو پنډیول کښېنوو چې کښېنه موږ دوې درې پرې کوو او موږ خو دا نه اوس دا چې نه ښځې بري ووځي موږ زده دي دا موږ خو دا نه اوس دا چې نه ښځې بري ووځي موږ پښتونه یو دا منه چې پنجوپي ووځي پردوی سړوی نه پردی ښځې سودو خپله کوي پردوی سړوی نه پردی ښځې سودو خپله کوي دا کیم دستور ده او دا څوک دي دا کیم کښله کوي او خټکو ټول یې وروي نن خلی ګیلا ته کوم لږ ډېر مو زه په خبرمو نور به بیا ته کوم که خامخا یې به ضرورته لږې ویې لږه که خامخا یې به ضرورته لږې ویې لږه خو زه به غریش کوم ضرور خیر ده بس ته یې لږه ته ایجوکیټډ یې منه دی تو ډېر څه ولیدل ته پښتونه اوس جاهلون ګڼې تو غه ولیدل ته خو یې ښځو په حقوق باندې اوس پوه شوې که نه ته خو یې په سار اوس ګرځوای شې ته خو شوی شوې که نه زه خو یې خوشحال به بلمسای یم او خپل نیکه یې ګڼم زه یې خوشحال به بلمسای یم خپل نیکه یې ګڼم وچ به یې هغې غوندې غږېږه خو چې څه یې ګڼم نور مې دماغ در خروپیږي بس توبې وبسوی ښځې بیا نه غوړه بزور کې کني پښې وبسوی دورې پنجاب کې پنجوپیون شوی کوټر ونسوی ښځې یې ځون سره په ګوتې لکه نر ونسوی دا یو اعلان په جار جواته یو ځل بیا ته کوم خټکو سوچ وې ته کوئ زه دا کیسه ته کوم چې مسلمون وي ښه پښتون وي ځون خټاک ښه ګڼي چې مسلمون وي ښه پښتون وي ځون خټاک ښه ګڼي د پښتونې ټولې خویونو نه ځون ډاک ښه ګڼي هغه به یې مو په کیسې پوه شي بل به ښه پویوي پردي به ښه منې کوي خپل به ښه پویوي چې نه نه دا خو اشتیا کراک ته څه پنډی خو نه دو چې مسلمون وي ښه پښتون وي ځون خټاک ښه ګڼي د پښتونې ټولې خویونو نه ځون ډاک ښه ګڼي هغه به یې مو په کیسې پوه شي بل به ښه پویوي پردي به ښه منې کوي خپل به ښه پویوي چې نه نه دا خو اشتیا کراک ته څه پنډی خو نه دو د مو خټکه پښتونه دو پنجوپی خو نه دو پښتونې ښځې په پردې کې وي خپل کور کې به وي چې د کونه ته سي سړي نه ډېره زور کې به وي ښځې خوشولې کوئ خپل کور کې خپل عزت پوکوئ دای موږ غیرات ته پښتونه شوی او غیرات پوکوئ تش په پیسو ګټلو سوچ زندگی ما تېروئ ښځو ته وښیوئ پښتو انګریزي ما تېروئ
دا اخري خوږه خبره شا خوږه ته کوم خټکو سوچ وې ته کوئ یوه کیسه ته کوم دایمو خبرې به په ډېرې سړوي شی ولګي دایمو خبرې به په ډېرې سړوي شی ولګي زه په پوهېږه چې په ډېرې به ترخې ولګي خو زه یوه بل شي ته سوچمان یې اوس هغه ته شیم زه نور خبره ختموم خو صرف دا ته شیم چې دا ماحول وي او دا نوه نسل زور ونسي دا نسل دی ته یادوم د مویتونه چې پیدا کېږي چې دا ماحول وي او دا نوه نسل زور ونسي خپله به پوه شي چې سړوی نه ښځې کور ونسي نن یا مکادو کیسار ونسوی نیولای شوی یا مو برېتونه او ژیرې تورې دي زغملی شوی مو په خټکه خوله خټکه ژبه خال وویال موی تو کمال وویال ښه موی تو زوال وویال مرضي یې تو د اوسه څه ده اشاره ته کوم خټکو سوچ وې ته کوئ یوه کیسه ته کوم لږ ډېر مو اوس په خبرمو خو نور به بیا ته کوم مننه